حضرت مولانا قاری نور زمان سے وہ حضرت مولانا قاری احسان الحق سے وہ او دیگر ډیر په ګڼ تعداد کې علماء کرام موجود دي. زما معززو زبا په اختصار سره څو خبرې عرض کومه چې کومه مسله ده په دې باندې به نور علماء کرام خبرې کوي او زما خیال دار چې زبر اوس نه اعلان وکم چې په دغه موضوع چې دا علماء کرام سوي دا اتفاقی خبره به زمونږ بر دوی سره اتفاقی. مولانا صاحب مانه مخکې خبره وکړه چې دا موضوع د یو پارټي خبره نه ده، دا د یو ډلې خبره نه ده، دا د یو تنظیم خبره نه ده. علامه طحاوی رحمه الله په آسانو الفاظو کې د هغې نه تعبیر کوي چې حب الصحابه من الایمان، د صحابو سره محبت دا د ایمان حصہ ده. لہذا د ایمان تقاضا دا ده چې زه په دې پروګرام کې شریک یم. مولانا عبید الله انور صاحب ما ته دعوت راکړه، مولانا محمد اسلام صاحب ما ته دعوت وراکړه، زه د دې د دعوت شکریا ادا کوم. لیکن ما دې ته عرض وکړه چې په دې پروګرام کې به زه ضرور شرکت کوم او دا د ایمان تقاضا ده، په دغه بنیاد باندې به شرکت کوم. ورنه دا مسله چې کومه ده هغه تعبیرات ده ډاکټر عادل خان شهید رحمت الله علیه په آسانو الفاظو کې نقل کوم، په کومو الفاظو کې چې هغه ووایي چې که څوک د دې خبرې په انتظاري چې د ناموس صحابه خبره ده او ما ته دعوت نه دی میلاو شوی، ما ته د دعوت ضرورت دی، نو زه کلاو الفاظو کې دا ته وایم آپ کو شرم آنی چاہیے کہ ناموس صحابہ کے مسئلے میں آپ کو دعوت کا انتظار ہے. لہذا مجھے کوئی دعوت کی ضرورت نہیں ہے، میں اس ضرورت کو محسوس کرتا ہوں. ناموس صحابہ کا مسئلہ ہے، ادنا کارکن جمعیت علماء اسلام کا اس طرح حاضری اپنے لیے اعزاز سمجھتا ہوں، اپنا فریضہ سمجھتا ہوں. لہذا یہاں میں نے شرکت کی، اپنے لیے فریضہ سمجھتا ہوں، اعزاز سمجھتا ہوں. آپ بھی اسی طرح ناموسی صحابہ کے جلسوں میں شرکت کرو گے کہ نہیں؟ کرو گے کہ نہیں؟ زما معززو زسو خبر مختصر عرض کوما. زما په دې ملک کې د څو میاشتو نه یو لا متناهي سلسله د ګستاخو شروع ده. د ناموس صحابه په شان کې ګستاخیانی، د ناموس رسالت په شان کې ګستاخیانی. ای زما محترم ورونو، یو خو هغه وختو چې د کائنات د دوه جهانو کا سردار پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صحابو ته دعاګانې کولې، اللهم فاغفر المهاجرین والانصار، الله مهاجرین مغفرت وکړي، د انصار مهاجرت مغفرت وکړي. اللهم اجعله هادیا ومهدیا واهد به. اے الله حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ مهدی او هادی وګرځي، خلکو ته د په ذریعہ باندې هدایت وکړي. ابو سفیان رضی الله تعالی عنہ ته پیغمبر علیه السلام دعاګانې کولې، نور صحابو ته دعاګانې کولې. نن د پیغمبر علیه السلام هغه صحابو ته چاته چې پیغمبر علیه السلام دعا کوله زمونږ په پاکستان کې هغه ته کنځلې کی، برسر عام هغه ته کنځلې کیږي، د کراچۍ غوندې په لوی ښار کې ورته کنځلې کیږي، د اسلام آباد غوندې په کیپټل سټي کې ورته کنځلې کیږي. زه د ارباب اختیار او د ارباب اقتدار نه تپوس کوم که زما په دې ملک کې د ډاکټر عادل خان صاحب هغه جمله چې اردو کې ویلې پښتو ته راوړم. آرمی چیف صاحب جنرال باجوا صاحب که چېرته ستا په دې ملګرو کې په دغه 12 جرنیلانو کې یا ماتحتو کې د یو سړي څوک ګستاخي وکړي، بېادبي وکړي، ته ماف کولو ته تیار یې، ته هغه پرېښودلو ته تیار یې، بلکې نشې تیارې دی. او دا خبره زه په وثوق سره کوم، په دلیل سره یې وایم. زما په دې ملک د نن 2-3 میاشتې مخکې یو سړی او د عامر تاکال په نوم باندې او هغه د یو څو پولیس افسرانو ګستاخي کړې وه، د هغې بېادبي کړې وه چې زه ایسي نه منم، زه ډي سي نه منم، زه DPO نه منم. عامر تاکال دغه پولیسو ونیوه، بېعزته یې کړ، بربنډ یې کړ، بربنډه ویډیو یې ته وکړه، په سوشل میډیا یې وایرل کړه. د هغه جړا چا نه اورېده، د هغه فریاد چا نه اورېده، هغه سړی د شرابو په نشه کې و. لیکن نن ښه په هوش او په حواس کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د ملګرو ګستاخي کېږي. د دغې په حواله باندې زما ارباب اقتدار او د اصحاب اختیار دا په حرکت کې نه راځي، د دې په حواله باندې خپل کردار نه ښکاره کوي، نه دغه کار ته په بد نظر باندې ګوري،
زه حیران یم ستاسو دغې رویې ته چې یو طرف ته یو معمولي غوندې افسر د هغه په شان کې بېادبي او ګستاخي وشي ته په هغه باندې فورا اکشن اخلې خو چې کله د صحابو په شان کې ګستاخي وشي ستا د هغې په حواله باندې هیڅ بیانیه مخې ته نه راځي خپله خبره مختصر کول غواړم لیکن یاد وساته دا پروګرام د ډاکټر عادل خان شهید رحمت الله علیه په یاد کې دی ته به دا یو اواز دباو کې د ناموس رسالت دپاره به بل اواز اوچتونکی پیدا شي که دا بل د دباو کو بل د شهید کو زه دې په دغه قافلې حق د شهداو کې شامل کړم بل به پیدا شي لیکن د پاکستان خاوره به د ناموس رسالت زنده‌باد او د ناموس صحابه زنده‌باد نارې وي په دغه خاوره د قادیانیانو ایجنټانو ته او د صحابه کرامو دشمنانو ته د اوسېدلو حق نه دی حاصل دا د نارې تکبیر او الله اکبر ځمکه ده وایي نارې تکبیر په دې ځمکه باندې به د ناموس رسالت ناموس صحابه او الله اکبر نارې لګي دا نورې دا نارې به ختموو که نه به یې ختموو زه دې ټولو مشرانو بیا شکریه ادا کوم چې دغه پروګرام انعقاد یې وکړو اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر ماشاء الله جزاک الله دا مولانا سید عباد عظمت صحابه کانفرنس ویډیو په ګروپونو کې شیر کړئ ورته در ته ګر ګرته ورسوي عظیم شان پروګرام لور دین معیار صحابه او د ناموس رسالت خبره پیش کړه زما محترم رونو